د بعض خلکو زندگی د لور او د زوی په مرګ بدله کړې ده او دا سليمان ته وایم مالک ابن دینار دا یو عالم تیر شوی او ټول ته وایم ځان ته وایم دا شرابي د شراب سکل د خپل زمانه بهترین شراب بیسکل او دا لور یو دومره چې د قدمونه غستې شول او دا لور دومره چې د پکړ کول شو او دومره چې خبرې زده کړې وي او چې کله به د شراب سکل نه دی لور به بوتل غرزاو د شراب دا بوتل به د ککاو مالک ابن دینار وایي په سفر لاړم سفر نه چې واپس رالم زما د لور وفات شوې ده زما د لور مړه ده زه د لور صدمې واغستم زه د لور غم واغستم ما سره د په موبایل خبرې کوم نیمه ګنټه د چړل چې لور مې مخې ته کېږي لور رانه هېرېږي نه ما د په موبایل دا خبرو کړ اوس هم وایم مالک ابن دینار رحمت الله علیه وایي د لور صدمې واغستم د لور غم واغستم بے حال شما بد حال شما نه ډار شما پراګندا بار شما پریشان شما پریشانه په عالم کې صدمه په عالم کې د جړا په کیفیت او انداز کې ما باندې خوب غالب شو ما له خوب راغی مالک ابن دینار یو شرابي وي زه ودشم کله چې زه ودشم ما خوب ولید او د کتابونو هر مسجد کې دی یو کتابونو فضایل اعمال دی بل دی فضایل صدقات د فضایل صدقات کې اخیر واقع او دا واقع ده شته کې نشته اخیر واقع په فضایل صدقات کې دا واقع ده و چې کله زه خوب ولید چې یو صحرا ده بیابان دی دشت دی زه پانی کې پریشان حاله ګرځم کله یو غر کله بل خوا اچانک د غر یو جانب نه یو غټه اژدها راووته وایي دا اژدها ما پسې ده زه د اژدها نه مخکې اژدها ما پسې رامنډې وي وایي یو ځای په ځای کندې دي زه وایم څه نه چاته یو کند دی که غرق نه شم پرېنوځم وایي دا اژدها ما پسې ده منډې وهي وایي زما مخې ته یو سپین ګیر راغی سپین ګیر سپین لباس کې دی سپین پټکې وهلی دی یو سپین ګیر ما ته راغی ډېر ضعیف دی اواز یې ډېر ضعیف دی انداز یې ډېر ضعیف دی جسم یې ضعیف دی عمر هم ضعیف په حالت کې دی بوډا دی وایي ما چې هغه طرف ته منډه کړه دې طرف ته لاړ شه بیا به زه د اژدها ما پسې راغله دا سپین ګیري بابا ما پسې بیا راغی ما ته اخر کې وویل د دې غر نه اخوا وړه هلته د مسلمانانو امانتونه پراته دي دې غر نه اخوا وړه توجه غر نه اخوا وړه د مسلمانانو امانتونه پراته دي وایي زه د غر نه واوړېدم کله چې زه د غر نه واوړېدم نو داسې کړکۍ لګېدلې دي هغه کړکو باندې پردې اویزان دي پردې راځوړندې دي هغه کې دننه ماشومان ناست دي ماشومان یې ناست دي واړه واړه بچي ناست دي د قرآن تلاوت کوي کله چې د قرآن تلاوت کوي هغه کړکو کې دننه کومې لور صدمې د وجې د پریشانۍ زه وده شم ما وکته چې زما لور هم ناسته ده او د قرآن تلاوت کوي دی د قرآن تلاوت کړ یو لاس یې اژدها طرف ته وړاندې کړ په هغه لاس په اشارې سره اژدها لرې شوه بل لاس یې ما طرف ته کړ دې سره زه دې ته رانږدې شم زه چې د خپل لور ته رانږدې شم ویې کتل د قرآن تلاوت یې کو د قرآن تلاوت یې کو ما ته چې بچي تا خو په دنیا کې قرآن نه ویلي تا قرآن نه ختم کړی تا قرآن نه لوستلی وایي ما ته وایي چې بابا جان مسلمانانو بچي چې په بچپن کې مړ شي دلته چې راشي دا د جنت او د آخرت ترانې دي دلته ټول د قرآن تلاوت کوي بیا ما ته وایي چې خبرې ده ماجره څه وه سنو حاجي صاحب توجه وایي ما ته وایي دا معامله څه ده وایي دا اژدها ستا بد عمل و دا سپین ږیري بابا ستا نیک عمل و ستا بد اعمال دومره قوي ستا بد اعمال دومره مضبوطو لکه د اژدها په شان دي قریبه ده چې ته جهنم ته ورزولې وي دا سپین ږیري بابا چې دا ستا نیک عمل ډېر کمزوری و دا ستا نیک عمل و خو ډېر کمزوری و صرف ستا ګایډینګ کو ستا رهنمایي کوله خو عذاب ستا نیک عمل دومره کمزوری و چې د الله عذاب یې درنه نشو دفع کولی د الله عذاب یې درنه نشو واپس کولی خوب نه چې راپاڅېده توبه یې وښکله شراب یې پرېښوده مرداري پرېښوده بېحایي پرېښوده فحاشي پرېښوده غویاني پرېښوده ګډېدل یې پرېښودل سنډېدل یې پرېښودل بربنډېدل یې پرېښودل د سټیټ هغه سیسټم یې پرېښوده شراب یې پرېښوده ګاډي ګلوچ یې پرېښوده د الله ناراضه کول یې پرېښودل د پیغمبر د سنتو خلاف چې کوم ژوند تېرو هغه هر څه پرېښودل د نور صدمه د ده د زندګۍ د
تبدیلی سبب وګرځېده د نور د مرګ د وجې د ده ژوند بدل شو د هغه شرابي نه الله د زمانې د وخت لوی ولی جوړ کړ خلک ورته او د لوی امام ته جوړ شو امام په مسجد کې امام ته جوړ شو امام مشر د مملکت وي امام ته جوړ شو چې امام ته جوړ شو نن خلک پس سره پیژني مالک امام مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته خلک دا دې صرف شرابي ښه ژوند بدلیږي دیو جن موږ ته سبق دا ملو دي که د زندګۍ په یو شعبه کې څوک پروت وي ها د ګناه نه نفرت کوه پښتونه د ګناهګار نه نفرت مه کوه ګناه نه نفرت کوه ګناهګار نه نفرت